في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكيل النبي صلى الله عليه وسلم بناء نيت بنيت دبل حكم لري بناء نيت بنيت دبل حكم لري معنا کې نشي بس خبرې نه بنیت باندې نیت ولې نشي کولای ځکه معنا کې فرق دی یو منځ ورکات دی بل څلور دی خبرې نه کوي او یو منځ د مازیګر د بل د مسپخې فرق لري په منځونو کې فرق دی د هر منځ جدا جدا وقت دی د هر منځ جدا جدا رکعات دي او حج په حج بنا کولی شي ولې حج په حج بنا کولی شي چا وځي د زمانه کې ولا مودې کې ولا د حج او کله چې حج کوم طریقې قسمه دي نه هغه خدای چې عمره وسره دا وکنه دا عمره وسره نشتا نو افراد شو عمره وسره شتا او په یو نیت کې نو قرار شو عمره وسره شتا او په جدا احرام او جدا نیتونه دي نو تمتع شو نو حج په یو دی کنه نو بنا د حج د دالې چې د پیغمبر کوم حج هغه نیت کومه نو لا تعمل تخصص کا او باقي کې د ما خیران استعمال هغه د ما تمتع دي تمتع علي باندې علماء اتفاق دي دا شي دغه فرق د تحجر مخه یو شی دی صرف اتصال د عمره اشتکل تلافظونه باغيري من احل في زمن الجبل هلال النبي صلى الله عليه وسلم ابن حاتم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه تیر شوی دی او را بشي هم علي صاحب نیت کړو په د پیغمبر باندې حج باندې نیت او ابو موسی کړو ټول د فرق دی قدر كريمة والمسيحة. وبه قال حدثنا الوكيع بن ابراهيم عن ابن جرير قال قال جابر رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي ان يقيم على احرام حضرت علي جرار تقول سيدنا يمن تته او ابو موسى يمن تته دعاء يمن نرى للحجة والوداع رسول الله مبارك وذا حضرت علي تقول بنيت سين کړی دي استاد نیت بشان نو پیغمبر مبارک صاحب الهدي او دان تر هدايا رسول یاد دي او قارنا او علیم د یمن نه هدايا راوستي دوه سائقین د هدیو علي ته ودان محلاله ترکستان ټیک دی قارن تم شو د نیما او ځان محلاله وا ولې ځان محلاله وا دغه د سائق الهدی او بیا ابو موسی د تاسو نیت کړی دی وکای هلاله هغه سائق الهدی وصلاته مولانا صاحب چې سائق الهدی نو او د پیغمبر په نیت حج بنا کو پیغمبر مبارک قارن او قارن لیکن ابو موسی دا سوي بدل حلال کا تو سوالو کا چې هر کله پیغمبر باندې حج بنا کو پیغمبر مبارک قارن ودیم قارن جو دا ټول حلالي نو مال تمخ کی ویډیو دا د تحقیقات خصوصیت او فسخ الحج الى العمره دي جلسه خلاص نو په علی باندې فسخ د حج عمره نو نکړه ولې صاحب الهدی ابو موسی باندې فسخ د حج عمره نکړه څه چې والا کا صاحب الهدی یاد لري دا خبره اوس کا یو سړی د قران نیت کړي یا د افراد نیت کړي او عمره کوي او د حج فسخ کی دم باور کوي او بس کوي دم کی حج نیت کړي او حج فسخ کی عمره د حلال کې بیا د حج نیت کوي دم باور کوي او هغه کار کې په دم نو ولې نو دا هغه کار خصوصیت ولې خصوصیت شابسي چې هغه رواج په خاطر کې نو دوه خبرې دي کې واچو یو دا چې فسخ الحج الى العمره ودا الیکا خصوصیت اوس که چاو قدم باور کوي او دغه خبره صدا دویم عمره په اشهر حج کې داخلي دل مستقل عمره شوال دی قاعده کې اول دا د الیکا خصوصیت نه لري دا د ابدین نفي خبره چې کوم ځای کې راځي چې دخلت العمره في اشهر الحج في الحج نو هغه الیکا خصوصیت نه لري وسم شوال کې دې قاعده کې عمره کول شي دې وکړه نو په یو نیت وسره حج ملګری کړي نو قارن شوي او په جدا نیت باندې په جدا احرام متمتع وي نو عمره په اشهر حج کې داخلي دل ابدین دي او فسخ د حج عمره ته شي روايه د هغه کال خصوصیت او اوس کړي فسخ کولو دا ورکه یاد شو خبره د جدا خبرې شوي نو سلی حدیث ان یقیم علی احرامه ولی دم قارن دم سایق الهدی دم سایق الهدی وذکر او ذکر بعد قول سراقه سراقه څه قول دی رسول الله مبارک دی چې دا د دې کار لپاره دی او ابدین دی ویل ابدین چې راغی دا یو سمانا کړ چې عمره دا نه شو په اشهر حج کې ابدین
وزاد محمد بن بكر عن ابن جبير قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهد هذه رامحك فهد منا قدم هداياك وانقص حراما كما أنت لك صاحب الهدية. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال المدني قال حدثنا ابو صبر قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان اسفل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهلت؟ قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحملته. يا مسيح كما ترى هدينا ما بدنا حلال كله قلت يوم نبتيل العشاء احمد بن حنبل تمتع افضل كتب سؤاله كي پیغمبر ته قارنو بالکل وہ قارن ادین انکار نہیں کہ قارن ذکر رسول اللہ علیہ نبی کا حاجت و عمرت بھی نو ولي تمتع افضل بتمنى لولا ان معي الهدي لاحللته كما سر هدينا وما بدل حلال کړي نو پیغمبر تمنا د چا وکړه د تمتع وکړه د تمتع افضل حضور پاک دین انکار نہیں کہ پیغمبر قرار نہیں بعض حضرات کوئی پیغمبر مفرد ہو ہم نہیں دیتا وہ احمد دانا وای او پیغمبر مبارک قارن ہو تو تمتع والے ځل شابه سي تمنا یې کړ زسوي ما لمن قران هم دلو ک پیغمبر قران کړ قران هم دلو ولې دغه دغه پکې زیات دي مشقت پکې زیات دي او دا تمنا د بری وری نه کړی دا اسوا چې رسول الله مبارک خلق ته اعلان وکړ چې چا سره هدیه دي ځان حلال عمره کو کې ځان حلال کې چا ځان حلال بالکل چا ځان حلال ولې دغه مستقله عمره مستقله حرام حتى عمره به کوله او مستقله عمره مستقله حرام باندې تفجر الفجور کړل چې پیغمبر مبارک په دې ځان حلال کې نو به تحصیل ځان حلال دا په دې هلوي کې دا مشقت کوي دا په دې کې دا وایي متدربي کوي نو ځان نه حلال نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي ارمان دا دی چې کما سره خدینه او ما بدن حلال کړو اوس په دما دا امر دی مشقت او وسعت او بیان د جواز وغیرہ نه ور محموله د پېښه په خبره دا تمنا په دې وجه نه لګي تمتع افضل ده په څه وجه کړی دا لکه څنګه چې په حدیبیه کې صحابه سره نه خره ولې نه خره چې کې دي پیغمبر په دې امر کې په دې فیصله کې ترمیم راغلی او په مکه باندې ورشي او چې فورا انسان اخره او بسلامه او دغه خپل سره ورایا چې سره اخره به صحابه سره نه خره جوړول نو ما بدل ته یو ځان حلال کړی وې نو دې بدل حلال کړی ویږي په خبره دا تمنا په دې وجه نه لګړي دریم ځل ته وایم چې ذریعہ ته تمنا ده په څه وجه چې زموږ ترتیب د ما اتباع وکړو بیا به اتباع د ما کړی او د ما د امر په مشقت نه عمل کاو د ما د امر په استحباب نه عمل کاو د ما د امر په وسعت د امت نه عمل کاو یاد دي او تراشه مولانا صاحب دغه خلال د کلام د تکوما وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الفجور هذا تمام ما كده قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم من اليمن فجئتهم فقال فقال بما اهلتك قلت اهلتك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لا دي صاحب الهديانو كان يدور عليا ونيته فامرني ان ادعو بالبيت فقلت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني فحججت ولي فتح الحج الى العمره بعمرتي صاحب الهديانو تقول دي مكه وكها فاتيت امراه قوم ذي رحم محرمها وما لسر يمن موالا وما لسر موينزا شابت عمر فقال ان اخذ بكتاب الله اخذ بكتاب الله عمر بقى تمتع لماذا اغه تمتع مكوي عمر بسوي ان اخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام قال الله تعالى واتموا الحج والعمره الا اغه مطلب تو چې ټول په یو حرام کې جمع کړي تمتع باندې کوي ټول په یو حرام کې جمع کړي او اخذ کو سنت نبی عليه السلام او پیغمبر قال فانه لم يحل حتى نحر الهدي پیغمبر قال او په کتاب الله عمل کو کتاب الله د دوه یو عمل کوي او تمتع باندې کوي دا عمر ویلی لیکن ما تاسو ته وی چې دا عمر دا مطلب نو چې تمتع ګناه ده هغه مطلب څه هغه مطلب دا چې اوس دې الله تمتع وکي عمره کو کې ځان حلال کی بیا چې بنورې وایي من کې بس کې لکه دورې په نو بیا په بنور بیا څه کېدل او چې دې په باندې ولا نو به الله په ټول کاله باندې خلک وګورل او د دې په جواب وکما اتم الحج والعمره تدابنا لا اتم ذاك حج نه کام کې او عمره ځان نه تاسو پیګه په خبر حکمت دا لګي په یو ځای کې تام کې دوسر پسې شه باب قول الله تعالی لا جوشهم معلومات من مولانا صاحب
عمره افضل الاجور باشور حج دي خپل سوچ دا چې دا عمره حج یو ډېر لوی عمل دی حج څه دی نو دا اشهر حج صرف د حج لپاره دی نور لپاره او کنده عمره پکې کې د حج تابع کې به مستقل بنه دا اشهر حج صرف کې لپاره دی حج لپاره دی وړي نه او کنده عمره کې مستقل بنه کې بلکې حج ابي مگر دی یو دا دې ما څه سوچو هغه دې د جاهلیت سوچ چې د حج د حج په ډېر عمل دی او حج کې خالي سره جما ممنوع ده بالکل ممنوع ده نو چې زه مستقله عمره وکما نو بیا د حج احرام بکله تړما په مینا کې ځم پاتم د دې حج ها نو چې پاتم د دې حج د حج احرام تړما او په ترجمه هم وکړم چې دا حلال په جما کولی شي نو په دې تم تاریخ نه مخکې د شپې باندې جما په جما جایز ده چې سړی حلال نو پاتم د حج باندې دغه وکړه نیت حج وکړه مینا ته بدل عرفات ته بدل دوه دې به جما بدل وکړه چې یو ډول مخکې په جما باندې کم کړه وکړه چې یو کیدل ته مخکې په جما باندې کم نو چې ته مستقل عمره کوم د مدینې نه راشم نو دا په حلال کوم حلال مدینه ورته شي نو بیا به حرام کړي نو نن په خدای سره جما په سبب عرفات کې هست بل په عرفات کې هست او په خپل به خمو په عرفات تزو او الله په علاقه وځي او مذاکرنا تقدر منیه موږ عرفات ته مذاکرنا تقدر منیه تقدر منیه دا نه چې غړي رسته به منی پیږي مطلب یې سره قرب ته جما تقدر منیه ای منیه معنا کولی شي منیو منیو بل سره لازم ملزومي تقریبا او یا قرب ته جما دومره دې په جما کړی نو دی به چې یا په قرار کې چې بالکل خدای ته دې نشي یا مدینه نه راځي یمن نه راځي بل نه راځي او په میقات راځي چې مکمل د حج دی چې خپل سره جما او د حج او عمرې د دوارو دی چې خدای سره په منځ کې پکې اړو جما دا د امیو جاهلیت پر اساس نو پیغمبر مبارک ختم چې نو عمره وکړه بالکل جما نه وکړه بس صرف دا حج حرام دی او طرف جما ختم نو پر وسه الحج وشرب معلومات معلومات تفصيلات من التوبه شابه فمن فرض فيه ان الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج يسر من ولا تفسقوا ولا تجادلوا شابه قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله عنه باشر الحج شوال وذو القعده وقال ابن عباس رضي الله عنه من السنه ان يحرم بالحج الا في اشهر الحج देखिए बल्कि सुन्नत तरीका माना तो तरीका रखा तरीका दा नूर दा हज नमक के दा फिर हज नमक के दा हज कोले नशे शब्द या وقال يا عثمان يحرم من خراسان عثمان رأيه جدا خراسان ودا كرمان نبدا حج نتجه هو يقول شيء او اذا ميقات نبكي ماذا تسوي لي ميقات نم كل شيء او ذا ميقات تجلي ام كل شيء والبسيش وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا ابن عاصم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج قالت خرج الى اصحابه فقال من حلق بدان بعد تدون حرام كذا حرم الحج وتويها فقال من لم يكن منكم معه هدي فاحب ان يجعل عمرة فليقم ما كان معه فاحب ان يجعل عمرة فليفعل والمسيح قالت فنعمد بها قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه فكانوا على أبوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على أمته قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا على قوة وكان معهم الهدي وقال ابن شوف عمره بعدني ومستقل عمره الوريد جابني مستقل عمره شابتي وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا أنت قلت قلت سمعت قولك لأصحابك تقضوا لنا ما نشوف قال ما شأنك قلت لا وصلي حيث مني قال فلا يضرك انما انت امراه من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك فعسى الله ان يرزقكها وديك ما تفصيل وين وقتها قال فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت فاكشما يا رستم والحج يذكره ثم خرجت من منى فاخذتها في زياره بيت الله فاتوتك جواب مسيكي قال ثم خرجت معه في النفر الاخر اخيري سفر في مدينه تتاب هذا شو محسبتها وادي محسب کی تفصیل لدے صبر کوا ونظرنا معه ودعا عبد الرحمن بن ابي بكر قال اخرج بيوتك من الحرم حرم وباسا فتهل بعمرته
ثم افرغا يا راجل التمولا زبستات الانتظار حتى تاتياني قال فخرجنا حتى اذا فرغت لم عمري فارغ شفت غمك في عمري في فاصله كل وضحيت وجداني قضاء شوا وفرغت من الطواف ضمانور الطواف راسه نفلي ثم جئت بسحر فقال هل فرغت قلت نعم فآذن بالرحيل في اصحابه فطلع الناس كل فمر متوجه للمدينه قال ابو عبد الله يزير أنت لا زير راغلي كنا لا غيب ناكي يزير من زار يزير زيرا أو زار يدور زورا أو زار يدور زرنا بربسيشا هذا تمام سلام إفراد جل تفسيرات في المدينة كي برونا بروبي أو دام من كم حد جاب لي دبلة بربسيشا وفصل الحج لمن لم يكن معه هادي وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن منصور بن إبراهيم الله سلم عائشة رضي الله عنها وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الحج أن يحل أو حل من لم يكن ساق الحج ونساؤه ولم يستطع فأقبلنا قالت عائشة رضي الله عنها فقمت فنقرت بالبيت فلما كانت ليلة الحج فنقرت يا رسول الله محسب إشباع لحد تفارق المحسب تلا ولي وقت يوسو وجي يوجه فدالا إذا أغلوا كيف مكة مكرمة كافران وذا بزور فاق خلاف دوائی کاٹ فیصلہ دیتا کرے ترے کار اہل مکہ وذا بزور فاق تر مسلمانان دوائی کاٹ کرے تک دیلا میٹنگ کرے نو بزور فاق ان تلان اللہ شکریہ ادا کرا کہ اللہ دا اغلے کہ ذو خلاف دوائی کاٹ فیصلے کرے مستعمل دا دے رہا یو دا وجه شو دې موجه سره دې مدا چې د مرګرو د اجتماعیت دی او چې مرګري د مدینه کې څومره دي یو دې خلک خی کنه چې پلانګي دې ترا ورشي نو دې یو دې او مرګرو ته ټول خلک د ترا پورې شي یو دې بشي نو مدینه یو سفر کو درې مسله د مدینه لار تلل دغه ځای نه اسانه نو څو وجه په مولانا صاحب درې وجه نو بعض حضرات وایي دا تحصیل او دې کې شپږ کول واجب دي تبراشي بترمذي کې بل تفسیر کوم دلته نه سبا ان شاء الله کې نه سبا یا بل څه کې راشي لیکن تحصیل واجب نه دي اس واجب نه دي او بعض حضرات کو تمسدون وای بعض وتر بدعت وای نو زه جواب ته کما سوق دي ته پوری چې مړه دا خدا تلو لار اسان او اصبح للخروج الى المدينه یا د مرګرو د اجتماعیت لپاره وا نو دغه نیتی بیا سنت نشو بیا استحباب نشو بیا عادي شو نو تبدا پیغمبر د عادت مطابق نور دی نو ما ویلو چې عادت د پیغمبر د لپاره عبادت لیکن کنیت دې نه چې پیغمبر مبارک تشکرن دغه دی کې قیام کړی دی موږ ورته چې تشکر وشي نو استحباب شي باور کې فرق دی لګون دی او کله کوله کې راځي چې مې دې کې دا تل عاشي چې دې قول دی دا تحسيب بشيء دا غیر چې د حج او مناسکو کې څه شی نه دی حج بمناسكه سشينا وربسيشا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الناس من عمرة وحجة حج بس كيلو ولي ذكر عمرة دي يقول ان اللي كله بياخذ حيدر على عمرة فاسدة شو قال وما تبدي حمد الاتفاق قدرك ليالي قدمنا مكة قلت لا طبعا مراد عمرة نو طواف زيارة بكره قال فذهبي ما فيك الى التنعيم اذا مكي مكرمين بعد ذلك مسجد زمين حل لذي فاعل بعمرة ثم موعد بكذا وكذا بهذا قال سفير ويجي قصب مولانا سيف لدن زمان بعض حضارات وي في مسجد عائشة كده تنعيم جمعات مسجد عائشة وتنعيم بتنعيم عمرة نشتا وي تنعيم عمرة نشتا او زبا ثابتوم إذا تنعيم عمرة ولي نشتا دیکھیں وہ خبر کوما اغیلا ولا دا خو یا عائشہ صدیقہ حیدر اغلو نو دا حیدر چې پاکه شو نو تنعیم ته ولې غلا یو مراوکا نو استا حیدر اغلی کته دی دا جواب راته لکه صبر کوا صبر علی ترمذی کې ما کې دا تعریف کچا خبره ده کمزوري خبره ده ورپسې وقالت صفیه رضی الله عنها غیرانه ولا مراوکا لکه دا خولین غنیمتونه تقسیم کړل التن عمره او یادی نو اوس خدا مو وای کنه ته جهانی نه ولې ورکه ولې دا غنیمتونه تقسیم کړی بیا خدا مو وای کنه چې تا حضور پاک خدا غوښتل چې کومه په غنیمتونه تقسیم کړه مسافر ورته نو دا وای کنه چې دا غنیمت تقسیم کړی چې دا راځي نو څه وجه اصل سید د عمرې د فارض بین حل تدلیل او تنعیم لزدید بین حل په دې وجه څنګه چې د عائشہ اتباع کوه په دې وجه څنګه دي په دې وجه خلک دي چې زمينه حل ته موجود
وجه جاريه هو عائشه صديقه دخلت مدينه تدري كده كتب دحين دفاع دخلت مدينه او كده دحين دفاع نجرب الوالد ده بيجي بخبره عائشه صديقه مدينه انت ندري كده دحين دفاع في الزكاه الرسول حين دفاع في الوالد لما كيف حين دفاع في البلد ده اقل ده سوي دون خلق انت مدينه مختلف حکومت په جمعات جوړ کړل مسجد عائشه ګاډي ورته خپل مستقل مقرر کړی او خلک دي ولې ځای دي نور ځای نه لري نو خلک هغه د عمره کې نو پسنیت باندې کې اجازه سي د عمره لپاره شرط ده چې د بین حل بوله هغه د بین حل ولې حکومت هم اهتمام ورکړي نو مولانا دی وی صحیح راغلی چې دا نو پیغمبر مبارک دا ویلي چې په یو حدیث کې چې حایله بدل نه کوي او په بدل نه کوي پسنیت یې لګړې و مدینه چې د حیات نه پاکه شو دغه نه وکړي نه پسنیت یې کړې و چې د مين حل دی حدیث کې تصریح راغلی په دې کې حدیث کې چې حل تودا د مين حل دی نو که څوک دی وجه نه حل کوي نو د وخا اوس ما پیغمبر مبارک ترغیب راکړي د عمرې یا عمره الحج یا عمره تقبل العمره کفاره ما بینهما ترغیبات ما راکړي او زه عمره کول غواړم کوم نه دا ما جواب ما ترغیبات کی دومره کوم کوم نه دا ویل هیڅ نه دې ځل نه هیڅ نو دا مونږ چې تنعیم نو ورکو په دې نسبت چې د ویل هیڅ نو وردا او مبتغل نږدې ده قریب ده نو دا روح دا غلطه خبره ده اوس سبب ارزه کې د ترغیبات کو حایله خپل حال د عمره قضا کوي زبان پیغمبر رب تعالی دا پکې دا ټول د خلکو عوام الناس خبرې دي او د خلکو کې مشورې توصل بس ايش اوراني الى حبستكم فقال امر حلقه وما تغني يوم النحر كله قال بلى قال لا باس في رقاق ولا الا الحج ماذا تقول عمره فاشهر حج افجر الفجور جعل قالت عائشه رضي الله عنها فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم وصل من مكه وانا مرهبه عليها او انا مصادر ومرهبه منها وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قلنا مالك بن الاسود محمد بن عبد الرحمن بن عوف ما اوراني الا حابستكم ولي هغه طواف زیارت کړو او طواف وداع نه کړی یا د طواف وداع هغه کې حکم تفصیل پورا روان دي په دې ملي کې بخاری کې راځي دا یو طواف دی دا واجب دی لیکن دا حایض او نافسه نه ثابت دي نو دې وی خدا نه الا حابستكم مطلب دا دی چې ما ته صبر کوي دا طواف وداع نه کړی نو پیغمبر اقرا حلقه دې چې وی ښا اقرا كلا واقرا حلقه كلا دا غير اختياري كل نودي او ما طفت يوم النهر تقول توافق يوم النهر وصلت ورطه الحمد لله انا قلت بلا الحمد لله ما طواف زيارت کړی او بس بلا بقصا الفري مور پیغمبر عالم الغيب دور ولا مساکین خبر کړي چې طواف زیارت کړی قالت عائشه فلقني انا بدون مقدمه من مكه زمکینه خطر پیغمبر مبارک زمکینه سره د هغه وادي محسبنا مخکې غرد په غر خطر او زه منحبطه دي توا عمره وکړه ورګوزیده یا لکه پوه شوې او حضور پاک خطر یا شک تراویل چې د ور خطیدون کې هغه کولیده نه پېښه په خبره دا د وادي محسب او د مکینه کې ورکوټه غرد نو اوس شک دا چې د کوزیدم هغه راخته ملو شو او هغه د غر نه مکی طرف ته کوزیده او د ور خطیده نه پېښه په خبره ودا د اورینه چې واپس رااله ورپسې ابي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن زبير بن عائشه رضي الله عنها ومن قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج وجمع الحج والعمره هذا واهلتم بالحج وعمره وسروا واما من اهل بالحج وجمع الحج والعمره لم يحلوا الج سائقين لها ديوغري حتى كان يوم النحر شبته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة بن حكم عن علي بن حسين ومروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي وعثمان عن المطاعين ويجمع بينهما تمتون من الكلام فلما راى علي اهل بما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت علي سيدنا بالكل لبيك بعمرة وحجة ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورب فتح پیغمبر مبارک قارن وشبع وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا ابن طاووس عن ابي ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون ان العمره مستقل بمستقل حرام باشر حق ابجر الفجور بزمك يا دايما
رسم حضور پاک ويجعلون المحرم سفر النسيب يقولا محرم سفر وسفر محرم وسبب اذا برأ الدبر چې کله موږ په حج په خارو وګو نو خارو د شاګانې زخمي شي روحان نو چې هغه جوړی شي اذا برأ الدبر سما هغه چې کومه بیماری مخته لګېدلې ده او کوم زخمونه په شا جوړ شوي دي د حج د وجې نه چې جوړ شي وعفل اثر او پلارو کې د روحانو د خلقو د دو اثرات ختم شي پلارو باندې حج خلق کړی دي وانسلخ سفر او سفر ختم شي نو حلت العمره لمن احرم تباغيبي نورات عمر توجه بخار مكه شابت يا قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه 700 درجات المؤمنين بالحج فقالوا ان يجعلوا عمره فتعاظم وذلك يوم يداوى او بلغ مؤمنات غزو مذاكرنا تقتل منيه ياتي أثمر دويها فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج كله كل ذلك بيبان الجماع فكيوكي شابته وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خضر قال حدثنا شعبة بن قيس المصري قال ابن شهاب بن النبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فمره بالحج قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع بن عمر رضي الله عنه وحفظ رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الناس حلوا بعمرة ونمتحن انت من عمرتك وعلت لا نوع ولقاء تلبين بعيد وقرنا قال اني لبت راسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة رسول الله ابو جمرة كم هذا ابن عباس مترجمه يا دي فبسي جاء قال تمتع ربنا فنهاني الناس فسالت ابن عباس رضي الله عنه فامرني فرايت في المنام كان رجلا يقول حج مبرور وعمرة متقبلة فقال ابن عباس رضي الله عنه فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اخي عندي واجر لك ترجماني به ولا كولا او دا خوب ابن اليوم قال شعبة فقلت لمن قال فللرؤيا التي خوب دا وجه ترجماني دا وجه هل تكشف به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متوجها مكة بعمرة فدخلنا قبل الترويج بثلاثة ايام فقال لي اناس من اهل مكة رسول الان حجتك مكية فدخلت على اخبار نستفتي حتى مكيشو ثبت يسيك اهل مكة في يوم الترويج التي تام ده مدينة سفر بهذا ليس شوا فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم انت بفضل على هذه وليت لك ياخذ من مشان شوي قال يدخل رواجونه يوم ساق الفتن معه وقال احل بالحج وفرد فقال له احل من احرامك بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصر باقي محرم باقي فسخ كره وجه هدي وسرنا حتى اذا كان يوم الثاني فاحل بالحج وجعل التي قدمتم بها قطعه فقالوا كيف نجعل الحج فقالوا افعلوا ما امرتكم ولولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم يا سيدي إذا رسم ختم كما ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الذي حرم علي فقالوا وقال قوم بالله وشاب ليس له مسند الا هذا ما هو حديث دقيق ولا شاب به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد وشعبة بن قرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعقبال وقد عثمان بن مطلب قال علي ما تريد تسير هذا الذي خبر تجمعك الى ان امرنا بغمر مبارك عليه فقال عثمان دعني عنك اقوال الزمان هغه مطلب دا لکه د عمر چې کوم مقصد چې پرې د خلکو مراد کومه چې بیا روستو مرور راشي نو دا د حدیث وته دا دی ولما راى ذلك علي اهل بهما جميعا پتاو لګي پیغمبر قارینو او قران کړي دا بس په